حدیث مبارک کے راضی وی د قیامت پا ورځ به د ټولو نه سخت عذاب دی دورنګه کس ته میلاوي چې دی دوه خبرې کوي. دا ډیره لویه ګناه ده. په دې سره ډیر اختلافونه په خلکو کې پیدا شول، ډیر نقصانات د دې د لاسه پیدا شول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې کم کس په دنیا کې داسې وي چې هغه ذی وجهین وي، یو ځای یوه خبره او بل ځای بل خبره، وی د ده دپاره به لسانان من النار. دنیا کې چې دی دا دوه خبرې کوي، د قیامت په ورځ به د ده دوه ژبې د اور نه، دوه ژبې به یي، دواړه به د اور ژبې، دی سزا ده چې ده به دنیا کې دورنګي کوله او دوه خبرې، یو ته یوه بل ته بله، یو ځای کې یوه خبره او بیا بل ځای کې د هغې نه موټ کړېدل. لسانان من النار، وی د ده دپاره به دوه ژبې د اور نه، د قیامت په ورځ به یې دوه ژبې د اور. تاسو به لیدي د زناورو کې هم بعضې زناورو کې داسې وي مار وي چې ژبه راوباسي نو دوه ژبې که تاسو لیدي، نو داسې به د دې سړي دوه ژبې په ورځ د قیامت او دواړه به د اور نه چې کم سړی په دنیا کې دورنګي کوي. اللهم احفظنا منه. الله تبارک و تعالی زمونږ د ټولو ته حفاظت د دې ګناه نه نصیب کړي. الله دې په خپل قدرت کامله سره د تمام امت مسلمه د دې ګناه نه حفاظت نصیب کړي. نو دی بم داسې کول وی هغه ته به داسې ووایو، هغه خو پاره خبره باندې اره خبره مني او ارې خبرې ته غوږ دی. رب العالمین ورته وایي داسې نه ده، تاسو چې هغه ته دا خبره کړي هلته موټکر شئ نو امام الانبیا ته پته لګي. خدا د هغه د شفقت تقاضا ده چې هغه چاته وایي نه چې تا داسې ویلي، نور په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوهیږي. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین ورته ښودلي و د اویاو کسانو منافقینو نومونه، د هغې د پلارانو نومونه، دی ورته د اویاو تنو ښودلي و. حدیث مبارک کې راځي خو د مرګه پورې امام الانبیا هغه په ډاګه کړي نه دي خلکو ته چې دا منافق دی. الله یې ورته نومونه هم ښودلي و، د پلار نوم یې ورته هم ښوولی و، هر څه ورته ښوولي و چې دا منافقین دي. خو امام الانبیا د شفقت تقاضا دا و چې هغه ښکاره کړي نه و، نو دی به دا ګمان کو ګنې ده ته پته نه لګي. نو رب العالمین هغه خبره ذکر کوي چې ده ته پته لګي او ده ته علم دی، ما ورته ښودلي دي چې دی هلته دا خبره کړې وه اوس دلته دا خبره کوي. دا معنی نه ده چې دی په غیبو باندې پوهه دی او د غیبو علم دی ورسره، نه، ما ورته وحی کړې ده او ما ورته ښودلي دي چې دا منافق دی. ومنهم بعضی د دوینا الذین اغا کسان دی یؤذون النبی چې تکلیف رسی نبی تا، ویقولون او دیوائی هو اذن چې دی هر خبره منون کې دی. اذن اصل کې غوږ ته وی، خو کله ناکله د بنده د یو جز اطلاق په ټول بدن کیږي، لکه عین چې دی عین د اطلاق په جاسوس باندې کیږي، سترګ اطلاق په جاسوس کیږي. نو دلته د اذن نه مراد د غوږ دی، خو مراد تینا ټول بنده دی، اطلاق په ټول بنده کیږي. او دی منافقینو به ویدا وی چې څنګه نعوذ بالله چې څنګه دا غوږ چې دی دی هره خبره اوري، رښتیا م اوري، دروغ م اوري، حق م اوري او ناحق م اوري، غوږ خو هره خبره اوري. وی نعوذ بالله داسې دا پیغمبرم د حق د باطل تمیز نشي کولی، وی هر یوه اوري. نو قل ته ورته ووایه ای زما خوږه حبیبه، اذن خیر لکم دې منون کې د خیر د خبرې دی د ستاسو،
یعنی چې خیر خبره کوي نو د هغې تصدیق کوي، هغه مني، او چې دروغ وایې په هغې یقین نه کوي. قل ته ورته ووایه اذن خیر لکم دې منونکې د خیر د خبرې دې ستاسو